اسلام جامع مذهب دی. اسلام د انسان په هر شعبه کې په هر فیلډ کې رهنمایي کوي. د دنیا کې کومه شعبه دو اکه دنیاوي وي که اخروی وي، په هر شعبه کې اسلام خپل حدود خپل اصول مقرر کړي دي. چیرې د انسان نه اسلام دغه مطالبه نه کوي چې د دنیا ولا معاملات، د دنیا ولا مال او دولت ګټل، د دنیا کسب دا ته پرېږده په نبات ته په دین باندې عمل کړی شي، نه، بلکې د دنیا کاروبار که په ظاهري وي ته د دنیا کاروبار شمیرې، خو چې د اسلام پر رهنمایي شوي د اسلام د اصول مطابق وي دا اصل شه د تو د آخرت ته یریدو. دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ یو کاس تېر شه مضبوط جسم ولو د طاقت ولو. صحابه کرام افسوس پې وکړه. پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځنه وکړه چې ولې افسوس پې کوې؟ یا رسول الله ډېره خوښي کې باډېدو، مضبوط جسم یې دی، که د الله په لیار شي په جهاد شوی ډېر شوی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل نه، دا که چیرې د خپل اولاد د پوره حال الرزق ګټي، د خپل والدین د پوره حال الرزق ګټي، د خپل بچونو د پوره حال الرزق ګټل د پوره وتلی وي، دا هم د الله په لیار شه دی. دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کیم حدیث دی چې تو سے دینداری او په اسلام باندې عمل په داسې طریقه سره کوي چې بیوقوف خلک مو ویني آتو سے تا د پاگل نه وایي. شیخ رشید احمد صاحب رحمه الله په دغه کې فرمایي دغه حدیث چې دا حدیث صرف د ذکر د اذکار پر خاص نه دی، بلکې د دنیاوي معاملات، دنیاوي کاروبار په دا کې چې انسان داسې د اسلام پر رهنمایي باندې د اسلام په اصول باندې عمل وکړو چې بیوقوف خلک تو ته پاگل وایي. مثال شادي کوي، ورو کوي، د اسلام مطابق یې وکړي، رخصتی یې وکړي، بیا څو ورځې بعد ولیمه وکړي، خلک رو وبولي، نو بیوقوف خلک تو ته د بیوقوف نه یایي، د پاگل نه یایي چې دغه پاگل دی، د دنیا رواجات یې نه وکړل، خو اصل تو دغه کیمه خوشحالي دي د اسلام مطابق کړي وي. په دغه رنګه مال او دولت چې ګاټې درویغ ما پښې یا دوکا ما پښې کوه، بیوقوف خلکو تو ته یایي چې په دا سره حلال رزق په دا طریقې سره مال نه زیاتېږي، خو په دغه مول شی چې کوم د اسلام مطابق روالي هغه کې الله پاک تو ته هغه برکات اچوي، هغه خیر دې ته پښې اچوي چې او د تو په حرام مول کچیره په لکاوي په کروڑاوي شي، هغه برکات تو ته نه پښې ملاوي شي. دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. هغه تاجر چې هغه رښتینی وي، سچا وي، دغه خشر د انبیا، صدیقین، شهدا سره کیږي.